نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د بیبي آمنه په ګېډه باندې نو بیبي آمنه وای چې څنګه عامه زنانه د حمل د وجه په تکلیف کې هغه تکلیف ما ته بالکل نه ما اس بوج او درنواله هیڅ قسمه تکلیف او درد اس شی ما نه محسوس کړم البته سہالات را ته بدل ښکارېدل هغه سو وایزه چې به کم خاطلم کنه دونه خواته و تیرېدم هغه اونه برا ټیټېدم ماته اونه به داسې را ټیټه شو هغه څوک چې چاته سلام کوي او ډېر دغه ته ډېر په ادب او احترام سره او چې کله به د زمزم چینې خوالتلمه کوی خواله زمزم کوی خواله او بوب هم راډکولې نو چې زه به نږدې شم نو هغه اوبه به غاړې له خولې لرالې داسې اوچتې به شي نو ما به په لاس باندې په اسانۍ سره دغه ډېر په اسانه باندې په لاسو باندې لاس باندې ښکته او اوبه به مې راډکې کړې او چې زه به ترنه په شا شم نو اوبه به لاندې ویښله لاړې بیا نو نورو زنانو چې به ولیدل چې آمنه نږدې کېږي کوی غاړې له نو اوبه خولې له راځي او دای په لاس باندې او موږ په رسۍ باندې او ډېر په تکلیف راپورته کړو او دای په لاس باندې جنا لوښې ډکې نو هغې به ورته آمنې ته لږ د کوی د غاړې نه خوځمه چې موږ هم په اسانۍ سره اوبه ډکې نو زه به ونیولم زنانو لاس نه د کوی غاړې سره چې موږ هم په اسانۍ سره اوبه ډکې او وای ما به د دې خبرې مشاهدم کوله وای چې کله به وای ما پنور کې سکار کو نو چې څنګه به نور په ما باندې ولګېده نو فورن اسمان ما باندې بیا فورن بیا سورې شو چې ما به وکتل د ورځ یو ټوکړه به چېرته د یو ګوټ نه راله او په ما باندې د مرګ د نور هغه سترګه به یې پټه کړه په ما باندې به صرف نور نه لګېده او چار چاپېره چې به ما وکتل نو نور به لګېده وای دا هم عجیبه خبره ما ولیده او بل وای ما وای زه د شپې اودومه وای ما یو اواز واورېده غیبي اواز مې واورېده نو هغه اواز داسې زما تر وګو شو چې ما ته وویلی شو چې ستا په ګېډه باندې د پوره کائنات یو هستی پرته ده ته د یو امام الانبیاء غمور جوړېدونکی هغه شرف الله به تا ته درکړي او چې پیدا شي نو یې نوم به وله محمد کېدی دا خبره ما واورېده او بیا وای چې کله د ولادت هغه ورځ را نږدې شوه نو په اسمان باندې یو سور ستوری چې نو هغه وپړکېده خلکو ولیده او په تورات کې دا لیکلي وای چې کله په اسمان کې دغه سور ستوری وپړکېږي نو دا به د دې نه ښیي چې په دغه وخت کې به اوس اخرنی پیغمبر پیدا کېږي نو بهرحال او یهودو به په دغه ورځو شپو کې د دغه ستوري د لیدو په تکل باندې وو وایي چې دا غرض شپې دي چې په دې وخت کې به اوس اخرنی پیغمبر پیدا کېږي نو بهرحال هغوی به هره شپه دغه اسمان طرف ته کتل چې کله به اوس هغه ستوری پړه کېږي دغه ورځ شپې دي نو دغه ستوری چې ولیدی شو نو پوه شو چې اوس اخرنی پیغمبر دنیا ته راغلی دی نو هغې خپلو زنانو ته ووایي چې معلومه کوي چې هغه کومه زنانه ده چې د هغې نه داسې یو ماشوم پیدا شوی دی وګورئ نو بهرحال یو یهودي مکې مکرمې ته رالی او چې هغه پته وکړه چې یاره د قریش په خاندان کې یو زنانه ده او هغه داسې حامله ده او د هغې د ولادت هغه وخت قریب دی بلکل
نو بهرحال هغه چې دا خبره واورېده نو بس هغه چغې کړې وي خلکو وایي هغه الله رب العزت چې هغه کم شرف ورکړو بنو اسحاق ته هغه بنو اسماعیل ته منتقل شو اخرنی پیغمبر چې مونږ په تمه و چې هغه به هم زمونږ په دغه خاندان کې راځي بنو اسحاق کې به راځي بنو اسرائیل کې هغه اوس بنو اسماعیل کې پیدا شو نو بهرحال دا نعمت مونږ نه واغستی شو